چې موږ ستاسو باندې د رمضان غوندې ډېره بختوره او ګټوره میاشت را روانه ده، ډېره د خوږو د سجدو میاشت را روانه ده، او ځکه چې دا نوم وله ورکم چې د خدای پاک سره د صلح میاشت را روانه ده. که څوک د خپل رب سره څوک صلح کول غواړي، مونږ خو په خپل ګریوان کې سوچ وکړو، نو مونږ د ټول د رب باغیان یو. باغي هغه چاته ویلی شي چې جرم وکړي او وتښتي، هغه باغي دی. مونږ هغه مجرمان یو چې بار بارم جرمونه کړي او د خدای پاک د در نه تښتېدلي یو. تښتېدلی خو نه شو، خو که چېرې بیا هم انسان هغه مجرم څوک راونیسي او واپس یې راولي او چې چا سره یې زیاتی ظلم کړی، نو هغه سره خلک میلاو کي، کښېنئ، جرګه ورسره وکړي، خبرې اترې وشي، ووایي چې زه بس مړه چې دومره راغلې ماله، نو بس دا خبره ما درته معاف کړې ده، دا جرم درته معاف دی. نو موږ د رب باغیان یو. او هغه میاشت را روانه ده چې په دې کې د انسان سره انسان د خپل رب، د خپل خالق، د مالک، د رحیم، د کریم، د رحمان، د ستار، د غفور، د هغې لوی ذات چې د تمامو کمالاتو او د محاسنو پیدا کوونکی دی، او الله تبارک وتعالی په معتبرو او په بې انتها صفاتو باندې موصوف رب دی. د هغې سره چې موږ صلح کوو، هغه میاشت را روانه ده. خو زه خپل یو تجزیه عرض کول غواړم چې د خدای پاک سره د صلح چې کومه میاشت را روانه ده، او د بندګۍ او د خدای پاک سره د جوړ چې کومه میاشت را روانه ده، د دغې جوړ کې اهم کردار دا ادا کوي بلا تشبیه و تمثیل. زه خپل هغه ذاتي د پوهې دپاره یو تجزیه وړاندې کوم. انسان چې د چا سره کمی زیاتی وکړي او مجرم جوړ شي او بیا وتښتي، نو کله یو سهاره راونیسي چې جوړه مو وشي، کله بله سهاره راونیسي چې جوړه مو وشي، کله یې زوی ته ووایي چې مړه پلار ته د ووایه چې بس دا خبرې نه ورتېر شه، کله یې ماما ته وایي، خو څه ناڅه طریقې د جوړ واله ګوري. خو زه دا عرض کول غواړم چې که چېرې د دغې صلح میاشت کې انسان د رب سره د جوړې څه واسطه کول غواړي، نو د خدای پاک بندگان د خوشحاله کی. دا د خدای پاک سره د جوړ یو ډیره باریکه او ډیره قریبه واسطه ده چې د خدای پاک بندگان د خوشحاله کی. او زه خپله تجزیه دا هم لرم چې انسان چې په ډیرو خوشحالونو به خوشحالیو په اسبابو باندې خوشحالیږي، د ټولو نه لویه خوشحالي چې انسان زړه ته میلاویږي، دا پیسې انسان له ډیره خوشحالي ورکوي. نو که چېرې د رب العالمین سره د جوړ اراده وي، نو دغې میاشت نه وړاندې د انسان چې څه وس کیږي، د دغې بندګانو سره مالی امداد پکار دی. او دغې مالی امداد ته انسان ته رب ذوالجلال د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې دغې مالی تعاون او جوړ ته رب العالمین او رسول رحمت للعالمین ورته د زکات نامه ورکړې ده.